بسم الله الرحمن الرحیم قوله وعلى آله. نو اوس ګوره شارح چې دی اصل د آل ذکر کوي. نو دې کې دوه قوله دي چې آل په اصل کې اهل دی. یو د قول دا دی اصل کې څه دی؟ اهل دی. او په دې باندې دلیل راوړي اوهیل چې وځکه تصغیر اوهیل النازي. او تاسو نحمیر کې دا ویلي ګوره چې څه ته ویل کېږي تصغیر چې دی اشیاء خپل اصل طرف دی. مسله پېښ شي نو چې هر کله تصغیر په تصغیر کې هوا نو دا نو پته لګي چې په کبر کې مسله ها شریکه نو به دا ها بدلیږي څه باندې په حمزه باندې ښه دوجه سنه پېښ وي ځکه دوه حروف حلقي دي کنه حمزه او ها نه دي دوه حروف حلقي دي پېښ وي نو دا حمزه ثانیا ده پېښ وي دا بیرته به نو دا نو څنګه شو ګره اهل شو څه شو اهل وکنه اهل شو بيت قانون الامانه متوجه شوفه قانون ده على قانون امانه قانون الامانه زراده کې ویل کنه شرکه دوه حمزه راشي اول متحرک دوه مسي ساکنه نظم بدلیږي په موافق حرکت ما قبل په موافق حرکت ده ما قبل لك امانه څنګه امانو امانه څنګه ایمان څه شو ایمانون ایمانون او امانه څنګه امانه نو دغه ده نو دوه محذوف ساکنه ده او دا مقبول مکسور دی کنه دا بدلیږي څه باندې وسم دا ایمان کې بدلیږي په ایمان باندې خیر برکت نازل ها او انه ایمان شو به امانه ګور امنو نو امنه دا حمزه ساکن ده مقبول دا بل همزه مفتوحه ده کنه دا دې مزه بدلیږي په موافق حرکت ما قبل ما قبل خو دغه فتحه ده انت فتحي موافق شي لبتي امن شو يعني أؤمن أنا أؤمن فبهار كي بيت شو نو أهل نو بأهل شو بأهلنا أهلنا أهل شو سيدا أو ده في سرة التصغير ده وهي أو سو كوش نادا أرسل أهل ده أول ده تشيري أول ده غنا ده أهل ده سدي أول ده وإذا كتصغير سرازي أويل النازي سرازي أويل لك هو بكذا غير دي نو چې تصغير مصغر کې وراله نو کبر کې مستتر اول فکر دې کنه بس په محاکمه دا رسل کې دماغ وکړي چې اول او اهل يعني مطلب اول او اهل دوه استعمال شوی دي اول او اهل دوه استعمال شوی دي وس د اهل او اهل څخه فرقونه دي ښه هغه شارح اشاره کوي سوته یو ذکر کوي یو اهل له ګور بل اهل له اهل دا خاص دي آل خاص من جهتين دي او اهل بعام دي بل پرخصه اهل پیشوي خاص من جهتين پیشوي او آل بعام دي لکه مطلب ګوره یو جهت صدا آل خاص دي مطلب دا صرف استعمالي کې په اشرابو کې سکی اشرابو کې خو دې څه ګوره شرافت دینی او شرافت دنیوي شرافت دینی او شرافت دنیوي اعتراض ده په شو اعتراض ده ورديږي چې فرعون خو شریف نو کنه افرق شرافت نو دا خو راغلی چې آل فرعون آل ضابط څه ته وشو نه فرعون ته وشو جواب دار ګوره شرافت ګوره عام ده شرافت دنیوي او دینی خدای نه نو خو دنیوي مطلب فقط په دنیا کې وکړه مطلب چې خلکو بادشاہ او دغه ته شي ځکه دغه ته ویل کی اوس ګوره بل اوس ګوره نو آل په اشراف کې استعمالېږي نو ګوره حجام چې دی نه یي نو ګوره دا لک ارزالي کنه خلک دا رزل خلکی نو دا ارزالو کې د آل الحجام نشو ویلي آل الحجام فلا يقال آل الحجام نو دې جهت آل څه شو او اهل شي ویلي اهل حجام شي ویلي فاش آل حجام نشو ویلي نو دې جهت آل خاص شو اهل څه شو عام شو ټیک ده ګوره بل جهت دا لغه چې څه ویل کی بل جهت ما ته وکړه دا اهل چې دی ګور اهل دا آل استعمالي کې فقط په ذوی القول کې آل استعمالي کې فقط په ذوی القول کې لکه ذوی القول ته اضافه کیږي لکه مثلا ګور آل فاطمه رضی الله آل علي رضی الله آل النبي صلی الله علیه وسلم او اهل چې دی او دا آل په غیر ذوی القول کې نه استعمالي په غیر ذوی القول نه لکه آل مکه نشو ویلي آل مدینه مقسم وو اهل مکه او اهل مدینه منوره فکر دې کنه دغه جهت نه ودا شو خص استعماله خاص شوی دی نه خاص استعمال د آل په اشراف مسکی په اشرافو کې شرافت دینی وي او دنیوي وي اوس ګور د آل مصداق ذکر کوي
نو یو خو د آل معناګانې دي پوه شوې هغه نه د آل مصداق ذکر کوي نو آل دوه قسمه تاسو خو ویلي پوه شوې آل حسبي او آل نسبي آل نسبي او آل حسبي پوه شوې آل نسبي دغه شي اولاد علي الله مبارک ته فاطمه رضی الله مبارک چې کوم اولاد وغیره پوه شوې او د آل حسبي كل تقي او كل تقي فهو آل دا آل حسبي شو یا دا كل من آمن عليه السلام كل من آمن به عليه السلام هر هغه چې په مبارک ایمان نه وړي دا آل حسبي کې راځي خو بهم دي کې مرتبه دي کنه نو آل النبي كم دي آل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أهل النبي نه سوي آل النبي آل النبي چې صلى الله عليه وسلم هغه اولاد رکھا عترته المعصومون چې کوم پاک دي معصوم مسله پیش الله پاک نو معصوم مطلب دا کنه چې دی محفوظ دي څه دي محفوظ نو عصمت غیر انبیاء لپاره نشته دي نو آل چې دي آل رضی الله داخل پیغمبران هم دي کنه پېښ خو غیر پیغمبران دي صحابه کرام رضی الله هم دي خود معصوم کم معصوم مراد مطلب محفوظین نو اولیاء چې ګورغه محفوظي معصومین نه خو صحیح محفوظون محفوظ لا پاک محفوظ کړي اسمات الشرط نه خو حفاظت محفوظي وآل النبي او آل د نبی چې دی ګور صلی الله علیه وسلم عترته عترت د مبارک ته پېښ هغه اولاد مبارکه المعصومون چې سری محفوظ دي مطلب دا المحفوظون پېښ چې محفوظ دي عن ارتكاب الصغائر والكبائر د ارتکاب د وړو ګناهونو د غټو ګناهونو الله پاک دې په حق فرمایلی شان کې چې انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس الله پاک را فرمایي چې لري کې بوز تاسو نه سره رجس پلیتی قوله ګور او اصحابه نو اصحاب چې ګور دا عتب د په آل باندې نو على آله واصحابه نو اصحاب جمع سره صاحب ده لکه اطهار جمع ده طاهر ده فکر ده کنه اصحاب جمع سره صاحب ده لکه اطهار جمع طاهر ده یا اصحاب جمع ده صحب ده پیش صحب ده لکه انمار جمع ده نمیر ده پیش کنه یو قول پکې بلم دي نو په لغت کې لکه صحابي پیش مطلق ملګری مطلقي ملګری او په اصطلاح کې پیش دا اصحاب او صحابي دا پیش علم ګرځي دي د پاره د صحابه او ملګرو دو ان حضرت صلی الله علیه وسلم لکه غیر د چا ملګری چې کومي کنه هغه ته صحابي نه ویل کیږي نو معنی غوسه صحابي دی پیش مطلق ولا صاحب خو دی خو که صحابي اطلاق نه کیږي ځکه صحابي لقب دا خاص دی غوړي کله علم دی دا غوړ پر سره علم ګرځي دي فکر دې کنه وهو كلا علم لهم نذير فارسي لك علم او نم دي كفار بل من تاخ نكي بيو اصحاب دي بل صحابه دي اصحاب وسن صحابين فكر دي نقول فرق بين اصحاب او صحابه كده دي يقول اصحاب عام دي خير صحابونا اصحاب سري عام دي صحابونا ذكر اصحاب مطلقا شدي فيش مطلقا تطلق على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره شكل اصحاب مطلقا ذكرش اصحاب صحابنا اصحاب دا مطلقاً ذکر شي د دې تحقیق سبانه په اصحاب النبي کریم صلی الله علیه وسلم او غیر نور باندې کیږي وګوره به خلاف الصحابه کا خلاص باندې الصحابين اصحابنا صحابه ذکر دې تحقیق نه کیږي الا على اصحابه مگر پس اصحاب دو نبی سم بارک باندې او هو کله علم لهم منه کله علم منه وهو کله علم لهم دا رسول الله الصحابه لك علم دې لپاره نو دا علم تقوا غیر باندې کیږي څه نه کیږي دا غیر الصحابه نشوي لك فکر دې کنه اصحاب خشوع ولا ملګری خشوع فلك الصحابه اطلاق وجه جائزه ندي قوله واصحابه هم اذكر صحابي من ليش دين طيب يقول من من راى النبي صلى الله عليه وسلم وامن به ومات عليه ليش من امن به من راى النبي صلى الله عليه وسلم وامن به ومات عليه تاج النبي صلى الله عليه وسلم نبي يقول رؤيه عام دي حق تنوي وحكم منوي هذيك ده غم داخل عبد الله ابن هم مكرود الله اگر بسر مبارک خغلون وو هغه حکمن را ایدي رته کړي ابي ګورش ایمان پات شوی نو دې کې هغه اختراع راغی چې شای ایمان نه وړي خو بیرته مرتد شوی نعوذ بالله نو هغه به صحابه نه دي المؤمنون الذين ده هغه مؤمنان دي نه مؤمنان به کا نس کافر مبارک دي او منافقانو باغو صحابه اطلاق نه کیږي نه مؤمنین وي هم المؤمنون الذين ده مؤمنان دي ادرکو چې دې لاندې کړي او مندلو صحبة النبي عليه السلام أغا صحبة آقاي نامدار صلى الله عليه وسلم مع الإيمان سنة استمرار ده إيماننا أو بقاك عند الوفاة وفاة فرد إيمان ما نسيش باقي بعد شوي كان فيش يمكن أكيد كل كان قليلا كان أو كثيرا كذا صحبتي لك أو كسي وديك رد بعض خلق ما نفيش وقوي شيء صحابي ده بارك كسرة صحبات شرطة كسرة صحبات شرط لكن ما تبدأ شيء ده غدا
شپږ مشتي څوک چې شپږ کړي څوک چې یو کال او دوه کال مثلا دا انه د رد وکړنه اصل کې جمهور مذهب دای ماته وکړه چې مبارک دې پېښ ولو ساعتن ها چې مبارک دې ولو اگر کې وخت دې پېښ وي اگر کې ساعتي مدار صحابي دې او تل صحبته شرط دي قوله في مناهج صدقه